بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د نحو امیر سبق نمبر 2 دی. خطبه ان شاء الله نن موږ وایو. اول مصنف رحم الله د کتاب شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم ویل دا. نو بسم الله الرحمن الرحیم نه کتاب ځکه شروع کو چې قرآن پاک هم د بسم الله الرحمن الرحیم نه شروع دی او په حدیثو کې مرضی کل امر ذی بال لم یبدأ فيه ببسم الله فهو اقطع. کله چې یو عظیم شان کار د بسم الله الرحمن الرحیم نه شروع نشي نو هغه د الله د رحمت نه خالی وي. او دریم نسبت دریم د څه د وجې نه د کتاب د شروع د بسم الله نه وکړه مصنف رحم الله چې سلف الصالحین څومره چې زمونږ مشران سلف صالحین تیر شوي دي هغوی چې د یو کتاب ابتدا کوله نو بسم الله الرحمن الرحیم به پکې وي. او څلورم نسبت مصنف رحم الله د سلیمان علیه السلام طرف ته وکړو ځکه چې سلیمان ملکه بلقیس ته خط لیکلو نو هغه خط یې چې دی هغه د بسم الله الرحمن الرحیم نه شروع کړو انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. نو هغه سلیمان علیه السلام د بسم الله نه هغه خط شروع کړو. د خط په شروع کې بسم الله لیکلی وه. سلف صالحین به چې یو کتاب شروع کولو یا لیکلو هغه کې هم په شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم وه. حدیث کې راځي چې یو بهترین کار د بسم الله نه شروع نشي نو هغه د الله د رحمت نه خالی وي. او دریمه اولنۍ خبره سره چې قرآن پاک هم د بسم الله الرحمن الرحیم نه شروع دی. بیا مصنف رحم الله په خطبه کې الحمدلله رب العالمین نه ابتدا کړې ده. نو حدیثو کې راځي چې یعنی اول هو قرآن پاک سره نسبت دی د الحمدلله رب العالمین نه قرآن پاک هم شروع شوی. مصنف رحم الله ته دا کتاب هم شروع کړی دی. او بل حدیث کې یو راځي چې یو بهترین کار د الحمدلله رب العالمین نه شروع نشي د الله د تعریف نه شروع نشي نو هغه سیز نیمګړی وي د الله د رحمت نه خالی وي. څنګه چې بسم الله الرحمن الرحیم د پاره راځي چې عظیم شان کار د بسم الله نه شروع نه کړي نو د الله د رحمت نه خالی وي. دغه شان الحمدلله رب العالمین په باره کې راځي چې کله یعنی کل امر ذی بال لم یبدأ فيه بحمد الله فهو اقطع وابتر. نو هغه هم نیمګړی وي د الله د رحمت نه خالی وي چې د بسم الله نه د الحمدلله نه شروع نشي. نو الحمد معنا دا ټول تعریفونه په دې الحمد کې چې په شروع کې دا کوم الف لام دی د دې معنا دا تمام ټول په ټول. او حمد معنا تعریف ټول تعریفونه ټول استاینې ټول حمد و ثنا لله د الله جل جلاله د پاره دی د الله جل جلاله دی. په دنیا کې چې څومره تعریفونه څومره حمد او څومره ستاینې دي هغه ټول د هغې لایق صرف او صرف د الله ذات دی. د الله نه علاوه د بل چا حمد و تعریف او ثنا هغه بیانول تعریفونه کول هغه څه بې ځایه دي. د الله تعریفونه په ټول کائنات کې چې څومره تعریفونه دي هغه ټول د الله دي. کم الله رب معنا پالون کې پرورش کوون کې چې پرورش کوون کې دی پالون کې دی العالمین د تمام جهانونو. ګورئ عالم ملائکه دا بیا العالم دی. دا عالم چې عالمین دی کنه عالمین دا د عالم جمع ده. د عالم یو جهان ته وایي عالم د عالم جمع عالمین دی. عالم عالم نه عالم د عالم جمع عالمین دی عالمین. ٹھیک شو. نو د عالمین چې دی کنه دا د عالم جمع ده. عالم معنی ده یو جهان. عالم ارواح بیا د هغې نه عالم ارحام دی. بیا د هغې نه پس عالم دنیا ده. بیا د هغې نه پس عالم برزخ دی. بیا د هغې نه پس عالم آخرت دی. او دغه شان عالم ملائکه عالم جن عالم یعنی تمام مخلوقات چې څومره عالمونه دي که نه نو بیل عالم دی. هر یو مخلوق بیل عالم دی. نو وای دا ټول تعریفونه د هغه ذات د پاره دي د هغه الله د پاره دي چې د ټولو جهانونو پرورش کوون کې دی پالون کې دی. ټول کائنات کې چې څومره مخلوقات دي هغه الله جل جلاله د هغې پرورش کوي د هغې پالنه الله جل جلاله کوي. نو ځکه مصنف رحم الله فرمایي وای الحمدلله ټول حمد و ثنا ټول تعریفونه د الله جل جلاله دي. د کوم الله چې رب العالمین دی د ټول جهانونو پالون کې دی د داسې الله چې هغه د ټولو جهانونو پرورش کوون کې دی پالون کې دی. والعاقبت او ښه انجام والعاقبت د دې وو معنا ده او عاقبت انجام ته وایي بدلې ته وایي. نو دلته کې مونږ ورته لیکلی ښه بدله نو دلته کې خو ښه ورسره نشته. نو بعض علما وایي چې دا کم الف لام دی که نه نو دا د مضاف په عوض کې راغلی دی په بدله کې راغلی دی. نو د دې الف لام معنا مونږ کوو ښه بدله ښه انجام. او
وای چیرې دلته کې مضاف محذوف ته نو بیا به لو باسي حسن العاقبت حسن العاقبت حسن العاقبت خیسته انجام خیسته بدلا ښکلې بدلا یا خیر العاقبت بهتر بدلا بهتر انجام للمتقین د پرهیزګارانو دپاره متقی چاته وایي چې ځان د هر قسمه د وړو د غټو ګناهونو نه ساتي هغه ته متقی وایي متقی او دا متقین چې دی که نه دا د متقی جمع ده د متقی جمع څه شی دی متقین د دې متقی معنا پرهیزګاره سړی د ګناهونو نه ځان بچ کوونکی سړی د لایانۍ خبرو نه د فضول کارونو نه د الله د نافرمانۍ نه چې کم انسان ځان ساتي نو هغه ته متقی وایي متقی او د دې متقی جمع راځي متقین ٹھیک شو نو متقین معنی پرهیزګاران متقیان خلق د ګناهونو نه ځان بچ کوونکي خلق نو وایي چې حسن العاقبت للمتقین بهترین انجام ښکلی انجام خیسته بدله د متقیانو لپاره ده او هغه به څه وي الله به جنت ته داخلوي الله جل جلاله خپل دیدار ور نصیب کوي الله پاک به د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت ورته نصیب کوي الله پاک به په پولیس سرات باندې د بجلی پړق په شانتې پور باسي الله پاک به د قبر زندگی ډیر د عیش او عشرت او د آرام او د سکون تیری نو هغې ته ځکه ښکلی انجام ورته وایي نو په دنیا کې به د متقی انسان به په دنیا کې ښکلی ژوند دی چې کم انسان الله خوشحاله ساتي د الله د نافرمانۍ نه ځان ساتي نو ښکلی ژوند به په دنیا کې وي په قبر کې به وي په آخرت کې به وي نو ځکه وایي حسن العاقبت للمتقین بهترین انجام ښکلی بدله ښکلی عاقبت ښکلی انجام دا د متقیانو پرهیزګارانو دپاره دی د الله نه د ویرېدونکو خلکو دپاره دی والصلات او صلات معنی ده رحمت ګورئ د صلات درې معنی راځي صلات چې کله الله جل جلاله طرف ته نسبت وشي که نه نو د دې نه مراد رحمت وي نو دلته الله جل جلاله طرف ته نسبت شوی دی او که چېرته د دې صلات نسبت فرشتو ته وشي که نه فرشتو ته نو بیا د دې صلات نه مراد استغفار دی استغفار ټیک شوه خو دلته الله جل جلاله ته نسبت شوی دی نو رحمت دی او که چېرته د دې رحمت د دې صلات نسبت انسانانو ته وشي نو بیا د صلات معنا دعا راځي نو دلته د صلات معنا رحمت دی ځکه د الله جل جلاله رحمت د الله جل جلاله رحمت او سلامتیا والسلام او سلامتیا دی وي د الله جل جلاله رحمت او سلامتیا دی وي علی خیر په بهترین په ښکلي خلقه داغه په مخلوق کې داغه په مخلوق کې د ټولو نه بهترین باندې دی د الله رحمت او سلامتیا وي د الله په مخلوق کې د ټولو نه بهترین څوک دی محمد صلی الله علیه وسلم نو دینه معلومه شوه چې د الله رحمت او سلامتیا دی د الله په مخلوقاتو کې خلقه سره چې کوم د ها ضمیر دی که نه ها ضمیر نو دا الله جل جلاله ته راجع دی الله جل جلاله دا په اصل کې عبارت داسې دی علی خیر خلق الله علی خیر خلق الله دی خلق الله خو دلته د لفظ الله په ځای باندې ها ضمیر راوړی دی نو علی غیر خلقه علی خیر خلقه د الله د هغه په مخلوق کې په غوره باندې د ټولو نه غوره باندې د ټولو نه بهتره باندې د ټولو نه د خیر معنا به مونږ وکړو د ټولو نه بهتره باندې هغه څوک دی محمد صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم دی و آله او دلته کې د آل سره چې کوم ها ضمیر دی دا محمد صلی الله علیه وسلم ته راځي دی او د هغه په آل باندې نو آل نه مراد تمام نیکوکار بندگان تمام علما تمام صلحا او د نبی علیہ السلام اولاد دغه ته مراد دی و آله او د هغه په آل باندې ټول صحابه هم پکې رالل ټول د نبی علیہ السلام اولاد هم پکې رالل ټول علما صلحا متقیان پرهیزګار خلق او طلبا او دا نیکان خلق پکې رالل ٹھیک شو په آل کې نو دا څومره آل چې د نبی علیہ السلام دی په دې ټول آل کې نیکان صلحا متقیان پرهیزګار طلبا صالحین د نبی علیہ السلام اولاد صحابه رضوان الله عنهم اجمعین دا ټول پکې رالل نو او اجمعین معنی ټول په ټول تمام په تمام د نبی علیہ السلام د محمد صلی الله علیه وسلم په ټول آل باندې
او په محمد صلی الله علیه وسلم چې د الله په مخلوق کې د ټولو نه غوره دی، د ټولو نه بهترین دی، په هغه باندې د الله پاک رحمت او سلامتی وي. نو دا موږ سره د مصنف رحم الله موږ کوم د کتاب په ابتدا کې خطبه لیکلې وه، نو هغه خطبه مو ویله. انشاءالله دې نه پس په موږ ابتدایي د فارسي چې کوم یو څو الفاظ دي مصنف رحم الله د کتاب په شروع کې لیکلي تمهید دی، نو انشاءالله د دې درس نه پس به بیا هغه د فارسي کومه خطبه وغیره ده هغه به وایو. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.